سندي هم پېښ شو، پنجابي هم پېښ شو، بلوچي هم پېښ شو، پښتون په فیک نیوز پسې شوی دی، په تشو نارو پسې شوی دی. نو د دې دغه چې ته برین واش شوی دی، نو دې به دا به کوم په څنګه به زمونږ طرف ته راځي؟ مونږه هر سړي له به دا پکاري، هر سړي له چې کوم خلک مثال کې طور پر په دې خبره باندې پیږي چې په دې ریاست کې مسله سره لکه تاسو زه یو لنډ مثال در کوم. د عمران خان به وی چې آرمی چیف د قوم پلار دی، ټیک شو جی، مونږ به ورته دا خبره کوله چې لکه آرمی چیف د قوم پلار نه دی، دی به وی چې نه دا د قوم پلار دی. دی به دا خبره کوله چیرې په دې ریاست کې چې دا څومره اختیارات سیاستدانانو سره دي، د دې نه زیات چې کوم دی فوجیانو سره پکار دي. مونږ به وته چې داسې نه ده، تاسو به ټیک د په مینه کې به یې، خو داسې نه ده. ټیک شو. نن هغه ټول خلک د هغې محبوبې سندرې وایي، خټک چې به د ځان سره جړله کله کله، لکه تاسو چې دې نه اندازه ولګوئ چې هغه ټایم کې د دوی د پی ټي آی لومبي وزیر اعلی راځي په 2013 کې، هغه داسې وزیر اعلی راځي کته وایي چې زه بدلون راولم، زه به 300 ډیمه جوړ کړم، زه به په دې خوره باندې چې کوم دی 50 لکه کورونه جوړ کړم. پرویز خټک عمران خان به دا دعوی کولې چې په کوم ورځ زما حکومت راغی په هغه ورځ به بولډیزر ولاړي حامد میر سره انټرویو و، په هغه ورځ باندې هغه به ورته لکه ګورې په دې خبره سوچ وکړم، دا ته زه بالکل یې هوش او حواس کې ویم چې په کوم ورځ زما حکومت راغی په هغه ورځ به بولډیزر ولاړي، گورنر هاوس پروانۍ دا دونه غټ بلډینګ د ضرورت سره په دې کې به چې کوم دی د لوبو لپاره زه ګراوند جوړوم یا به زه یونیورسټي جوړوم. ټیک شو جی. دا ټولې خبرې چې په هغه ټایم کې هغه کولې، د هغه ټایم نه واله تر نن ساعته پورې به زموږ مشرانو وي چې دا کومه خبره دی کوي دا د قوم دوکه کوي. ټیک شو جی. تر هغه ورځې نه واله تر دې ورځې پورې چې څومره دعوې دوی کړي دي، په هغې کې د یو سړي زه ستاسو د پروګرام په وساطت سره زه د دې ریاست یا د دې ضلعې خصوصي نوم یې پی ټي آی والته چیلنج کوم چې دې د راشي څومره دعوې د دې مشر کړي دي، ما ته که پکې 10% ثابته کړه، زه به چې کوم دی دننه دا اراده وکړم چې څنګه تاسو وایئ چې ګولي کیو چلای، داسې به سره دا انډا ورکر په شان زم د سره یم چې ګولي کیو چلای. نو دلته جی مسله دا ده چې زما مشرانو کومه خبره پرون کوله، نن هغه خبره د دوی ورکران کوي، خو بیا هم زما مشرانو ته ښه نه وایي. لکه په دې ریاست کې وګورو مسله موږ وایو چې د پښتون ده، خو نوجوان موږ سره دا نه مني، نو موږ خپل سټرګل خو نه پرېږدو. لکه دې ځوانانو په پښتونخوا کې باچا خان نو معاف کړي چې هغه چې کوم نیلسن منډیلا چې ډېر لوی هیرو دی، هغه 29 کاله جیل تیر کړی دی. زما باچا خان زمانه د پښتنو باچا خان چې کوم دی 29 کاله جیل تیر کړی دی. ټیک شو جی. هغه ټولې دنیا لیډر پاتې شوی دی، خو لکه قام هغه ټایم نه دی منلی چې کوم ټایم یې د منلی و، چې کم ټایم د منلو قام نه دی منلی، خو چې کم ټایم وخت تیر شوی دی نو مونږ بیا ټول ویلي چې باچا خان هیرو، ولی خان هیرو، دا کوم اتلسم آئینی ترمیم باندې دا زه وایم چې په دې باندې عثمان علي ډوکیټ راځو، پرویز خټک په هغه اپریشن پکار دی، دغه شانتي د محمود خان هم پکار دی، بیا چې نوې چې کم دی نو بدر منیر صاحب راغلی په ده باندې هم خبره ترې کوو. خو اتلسم ترمیم لاندې چې کم دی زما د صوبې سره اختیارات څه دي چې هغه اړو زموږ د شهباز شریف ته اجت ناراضي، زموږ د وفاق ته اجت ناراضي، وزیر اعلی په خپل حکم څه کولی شي؟ ګوره چې کله چې داسې وکنه چې ما په خپل ټینیور کې مثال زه عوامي نیشنل پارټي به درته یاد کړم چې عوامي نیشنل پارټي په خپل ټینیور کې د 2008 نه واله د 2014 پورې مونږ دا وایو چې مونږ 9 یونیورسټۍ جوړې کړي دي، بېشماره کالجونه جوړ کړي دي، بېشماره سکولونه جوړ کړي دي. دا د کله جوړ کړي تاسو ته دا پته ده؟ تر څو چې اتلسم آئیني ترمیم نه و شوی. دا اتلسم آئیني ترمیم چې کله د ANP 2.5 کاله ګورنمنټ تیر شو نو د هغې نه پس اتلسم آئیني ترمیم راغی. ټیک شو جی. تر دغه حده پورې زما صوبې سره دا اختیار نو چې ما د یونیورسټي جوړه کړې وي. ټیک شو جی. تر دغه حده پورې زما صوبې سره دا اختیار نو چې ما د هایر سیکنډري سکولونه جوړ کړې وي، ما د کالجونه جوړ کړې وي. مونږ د وفاق غلامانو مونږ به هغې د بخپو کې ناستو، که هغې به راته ووایي مونږ به ودی چې ټیک ده، او که هغې به راته وایي چې نه مونږ به ودی چې نه. چې کله اتلسم آئیني ترمیم په وجود کې راغی، زرداري صاحب چې دې پښتنو سره کوم احسان، او اسفندیار ولی خان چې دې پښتنو سره کوم احسان او کومه ښېګړه کړې ده، قسم دی لفان رور چې دا پښتون قام به په دې باندې پوهېږي خو 10 کاله پس.
لکه اتلسم آئینی ترمیم کې چې دا دي چې ستاره صوبې کم پیداوار دي دا به لومبې تا ته میلاویږي چې ستانه زیاتی شي بیا به ته په بل چا باندې خرڅې ټیک شو جي لکه زما صوبه بجلی جوړی ټیک شو جي نو زه دا صوبه زما دا بجلی مانه وړي پنجاب او پنجاب واپس په ما چې کم دی په 80 او 80 روپے یونټ خرڅي بالکل خرڅي حالانکه زه د روپے نه کم باندې یونټ جوړوم ټیک شو جي بیا چې کله اتلسم آئینی ترمیم کې دا ټولې خبرې راغلي دغه نه پس حیدر خان له جون ورکی زه خلکو ته کله کله ویم چې د وزیر اعلی نوم په تاریخ کې راځي لکه موږ چې په 40 کې شیخ سید نوم راځي زموږ ذهن ته एकदम شیخ ادریس صاحب راځي ولی شیخ صاحب په 40 کې صرف شیخ ادریس صاحب خو نه لري شیخان خو ډیر دي بیا یې نه دغه شانتي چې څنګه د وزیر اعلی نوم په څوک اخلي د خلکو زړه کې او ذهن کې به کوم دی امیر حیدر خان هوتی راځي ما شروع کیو نه تاریخ کې نه راغلي د نه براشي ټیک شو جی دا هغه داسې څه کارنامه کړی دا هغه دا کارنامه کړی چې اتلسم آئینی ترمیم ولکله خپل مشر اسفندیار ولی خان او زرداری صاحب په شریکه باندې وفاق او صوبې دا بل پاس کو ټیک شو جی د هغې نه پس هغه ونښتو نو ستا په ضلع کې یونیورسټي په مردان ضلع کې یونیورسټي په مردان ضلع کې میډیکل کالج هلته چې کوم دی ټیکنیکل کالج دلته خلک وایي په 400